الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. 41 نمبر آیت ده سورة الحج. آغا کسانو ذکر وشو چې کوم کمزوري ګڼل شوي په دنیا کې، کوم باندې ظلمونه شوي دي او د خپل کلي نه ویستی شوي، صرف په دې وجه باندې چې هغوی د الله بندګي کوله او الله ته یو وي. دغه صحابه کوم چې هجرت وکړو هغوی ته د جهاد اجازت میلاو شو. الله جل جلاله په دې آیت کې دا کسانو دغه صحابو صفت کوي چې دا مظلومان دي. که چېرته جهاد نه وي نو د ظالمانو راج بشي. ظالمانو کار به وي چې هغه نه د یهودیانو د عبادت ځای پرېږدي، نه د عیسایانو د عبادت ځای پرېږدي، نه راهب خانې پرېږدي، نه مدرسې پرېږدي، نه جوماتونه پرېږدي. دا ټول وانه د هغوی مقصد دا دی چې جوماتونه، مدرسې او دا پاتې نشي. یاد ساتئ د یهودیانو عبادت خانې نه پرېږدي، خو د یهودیانو په دور کې چې د موسی علیه السلام دور چې کله یهودیت حق و، په هغه وخت کې چې کله د باطل راځي نو هغه د یهودیانو عبادت خانې نه پرېښودې. د عیسایانو عبادت خانې هله نه پرېږدي کله چې عیسایت حق منسوخ شوی نه و. او چې کله قرآن نازل شوی دی د هغې نه وروسته صرف جوماتونه او مدرسې دي، ځکه چې یهودیانو د عبادت خانې ګرځي او راهب خانې اوس هغه هم نه حق دي که، او دوی خو دشمنان چې دي دا د حق دشمنان دي. د دې وجه نه دوی اوس ګرځي او مندرونه او راهب خانې دا د دې حفاظت کوي، خو البته د جوماتونو او د مدارسو څه شی دی؟ دشمنان دي. دا چې کله ناحق خلق، ظالمان خلق په د جهاد د نه کولو په وجه باندې ظالمان برسر اقتدار شي، د هغو اولنی کار د مدارسو مساجدو مخالفت، دیني مرکزونه ختموي. اوس هم تاسو وګورئ په اسلامي مملکت کې بهرحال د خبرو کې ویلو کې څه فایده نه وي، نو زما هم دا کوشش چې دا خبرې په ځای باندې خپل عمل له زور ورکړو که نه، ځان خپله عبادت او خپل مونږ ذکر دا کړو که نه، که د خلکو باره کې څه وي نو څه شرک وشي، څه فایده کېږي مونږ ویله نه کېږي. البته چونکې د دې ځای سره مناسب خبره چې څه چلو کړو پرسېږي چې د مندرونو او د ګرجو او د یهودیانو د عبادت خانو دپاره د هغو د یعنې د تمامو اقلیتونو سره د دې چې د قادیانیانو د هغو او کوم ځای کې چې مونځونه عبادتونه کوي د هغو د حفاظت لپاره د پاکستان بجټ 138 کروڑ روپے متعین کړي دي. 138 کروڑ روپے چې دي دا د هغې لپاره متعین شوي دي. 1 روپۍ پکې د جومات او د مدرسې لپاره نشته.
یو روپۍ مې د جومات ته ورسېده د هغې د روانولو کوشش دی خو دا حقیقت دا دی چې موږ مسلمانان صحیح نه یو کړی چې موږ ویلو چې چل بشه ورپسې د هغه کسانو صفت ذکر کوي چې صحیح مسلمانانو د صحیح مسلمانانو په لاس کې اقتدار راشي نو هغو کار څه دی هغه ذکر کوي په دې آیت کې او دا د وخت نه مخکې ذکر کوي د هغه کسانو د مهاجرینو صفت ذکر کوي چې دوی هجرت وکړو مدینې ته لاړه که چېرته دوی له الله پاک وي دوی له ما اقتدار ورکړه نو دوی به داسې ښه کارونه کوي ښه کارونه به کوي او دا د خلفای راشدینو صفت دی په دې ځای کې ذکر کېږي مدح کوي الله پاک د هغو د مقام لوی مقام او منقبت دی په دې ځای کې چې لوی مقام او منقبت دی د خلفای راشدینو چې د هغو د اقتدار د راتلو نه مخکې الله پاک د هغو صفایي پیش کړې ده چې دوی به راځي د مهاجرین هجرت به وکړي اوس په داسې حال کې دی چې ډوډۍ نه مومي اوس خو د کمزورۍ انتها ده د اوسېدو ځای نشته کور نشته خو الله پاک وایي که دوی لاس له اقتدار ورغله نو د دوی کار به څه هغه ذکر کوي الذین دا هغه خلق دی ان مکناهم فی الارض که چېرته موږ دوی له طاقت ورکړو په ځمکه کې د حکومت اقاموا الصلاة نو دوی به مونځ قایموي اولنی کار به څه مونځ به کوي مونځګزار به عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور کې تمام عمراو ته خپل والیانو ته ګورنرانو ته خط لیکي دا معمولی خبره نه ده مونځ کول ګورئ دا د حکومت د قایم پاتې کېدو دپاره ذکر کوي تمام والیانو ته ګورنرانو ته خبر لیکي چې په ټولو کې اهم کار زما په نسبت باندې مونځ دی مونځ دا ټولو کې اولنی کار دی نو د هغو ذمهداري څه اقاموا الصلاة چې مونځ قایم دی مونځ قایمول دی یو مونځ کول دی که نه یو مونځ قایمول دی د قایمولو مطلب دا دی قیام پکې اهمه خبره ده اهتمام وشي د مانځه که هر څوک الحمدلله چې مسلمان یې مونځ کوي خو د مانځه اهتمام کمو خلکو سره مانځه اهتمام د چا سره ډېرو لږو کسانو سره د دې وجه نه دوی د اهتمام دپاره الله جل جلاله ټکي ذکر کوي اقاموا الصلاة ادوا الصلاة نه ذکر کوي اقاموا الصلاة چې مونځ قایموي دي مانځه اهتمام کوي الله اکبر بیا اهتمام د مانځه څه دی چې بانګ ووایي فوراً سړي مانځه طرف ته فکر راشي چې ما نه تکبیر ولا فوت نشي تکبیر ولا فوت نشي ځکه د سره د مانځه فکر دی غم دی ورسره چې یو تکبیر ولا الله د الله نبی فرمایي یو تکبیر اولا چې چا ورسوه تکبیر اولا دومره ثواب دی لکه دا دنیا او په دنیا کې چې څه دي د دې هر څه نه تکبیر اولا غوره دی اوس دا تکبیر اولا اهتمام اوس اهتمام نه نو چې چل کوي د خوشحاله کې ضرور کېږي غلی غلی کېږي په لارې یو سره ولاړ بل سره ولاړ چې دلته راځي رکعت شي صف نه زیات کسان ولاړ شي ته هر مانځه کې ولاړ چې اهتمام نه فکر نه غم نه راځي لکه چې مونځ کوي او بس یې ورله کړل ټایم دی ورله ویستی دی هغه کوم تکلیف چې تا برداشت کړی هغه ته برداشت کړی هغه سفر هم ستا په راتلو باندې کمیږي نه چې ته په ناراسته راشي نو د کور نه جومات ته پورې کومه لار ده هغه کمیږي نو چې کمیږي نه نو ته په وخت باندې ورنه راشي او په لاره باندې سارېږي ولې یو سره بل سره ولې سارېږي یو 15 منټه له وخته ورنه راشي تحیت الوضو تحیت المسجد به پکې وشي تکبیر اولا ورسه نه اهتمام جی جزاک الله تاسو دواړو یو سوال دی جواب ورکوم تکبیر اولا غوره تکبیر اولا دغه دی چې دا د امام د الحمدلله شروع معنی شروع کړي او د امام سره شامل شي دا اولنی تکبیر اولا د دې کې درجې دي بیا دویمه درجه دا ده چې الحمد
وي او ته داخل شو صورت نه ویلې درېمه درجه نه چې رکوع ته نه کته شي یعنی اول رکعت دی ورسره او هم د دې وجه تکبیر اولاد دا خبره په دې باندې ځکه ساقطېږي چې تکبیر ثاني خو به د رکوع هغه دی کنه پوهېږئ کنه نو تکبیر اولاد هغه چې دویم تکبیر لا نه ویلی شي اولني تکبیر کې دا ورسره بهر صورت دا خبره داسې ده چې باندې کې موږ تکبیر اولاد رسوم کې شمار کو دی لیکن غوره خبره دا چې امام وي الله اکبر دې وي چې الله اکبر امام سره وتی اهتمام خو دغه دی دویمه خبره په دې کې اقام الصلاه قیام ودرېدو ته وایي که نه په مانځه کې ودرېدل چې دي اهم څیز دی قیام بیا یوازې قیام چې دی قایمول د مانځه دی د مانځه هر رکن هر ادا هغه په صحیح طریقه باندې ادا کړي علی الاسف تاسو ته ووایم ډېر افسوس سره د مانځه لپاره یو نوی ډیزاین متعارف کیږي اوس نوی ډیزاین متعارف کیږي افسوس سره وایم کرسۍ نه ده کرسۍ دا د دې د مانځه سره د سره تعلق نشته تاسو زما په دې غوږ باندې پوهېږئ که تاسو ځان غلی کړی دی د کرسۍ او د مانځه د سره تعلق نشته دی بل سره د کرسۍ مضمون دا سره سنت دی دا سنت خلاف اوس یو سړی ناجوړه دی نو دا ناجوړه خو د صحابه او د پیغمبر په دور کې ومو که نه بیا هغه چې ناجوړه دی چې دی په ولاړې نه شي کولی په ناستې دي وکړي که په ناستې نه شي کولی چې په پروتې دي وکړي په قاعده باندې نه شي کېناستې زنګونونه یې خوږ دي جخپې دې وغځي لټۍ دې ووهي که بل څنګه دی سم راځي هغه شی نه دي کېږي لیکن اوس په مانځه کې سهولت لپاره د خدای مسلمانانو کرسۍ راشي د جومات ته راورسي اکثر داسې د ډېرو بېادبۍ مجموعه ده دا خبره قرآن ویلی کېږي دلته د کرسۍ باندې ډېر وهلي په جومات کې د بېادبۍ انتها ده دا نوی څیز متعارف کېږي بیا ورو ورو څه چلو شي جومات کې به څو کسان ناجوړې جهاري به چلي ځان به کرسۍ راوړي لس پنځلس کرسۍ به جومات کې پرتې داسې به شي که نه به شي دا چې لس پنځلس کرسۍ پرتې به دا جوړ کسان هلکان څه بېټۍ او بېټۍ ما راغلي جومات ته که نه د ټول په دې کرسو باندې کېني ځان ښایسته ښکلی که په لګې څوک یې پابندي پرې لګي چې بیا به میز راوړی شي ماشاءالله بیا به چیر راوړی شي دا د وهلي جوړ کسان په دې کرسۍ کېني که نه کېني هسې لکه چې هسې دې جومات ته راشي نو دا جوړ کسان په کرسۍ نه کېني کېني که نه مانځه ټایم نه دی عزتمندو په دې کې د ډېرو مفسدو لکه فاسد خبرو یو پکې دا دی چې الله پاک دا سړی د سجدې نه محرومه کړی الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي دلته پته شته چې زما د سر الله پاک ما ځان ته نه کته کړي د ځمکې نه یې لرې ساتل دی بره ساتل دی ته که ته په ځمکې کښېنه کم سے کم که سجده تا ته ممنوع ده یاد ساتی بره ډاکټري اعتبار سره پابندي ده په تا باندې که ته ځمکې ته سجدې لګولو نو مه لګوه که نه ولې هسې به سړی په ځمکه کېناستی شي ډوډۍ له په ځمکه کېناستی شي لکه کټ کې په پالنګ کې په دغه کې جوخ کېناستی شي که نه شي کېناستی اچھا مانځل لا شي نه شي دی एकदम راوي کوسي نه لري کېږي یاد ساته د دې خبرې مونږ ته ذکر نه دی شي چې په دې کرسۍ باندې مونږ د سنت خلاف دی کرسۍ باندې مونږ د څه شي دی سنت ما ته ګوره تاسو فساد نه جوړوه د دې یو خدای دې چې سړی څه چل شي دی د ځمکې نه لرې پاتې شو د ځمکې نه لرې پاتې شو دویم دا دی چې په کرسۍ باندې یو سړی لمونځ کوي کوم سړی چې د سجدې طاقت نه لري دله ودرېدو هم ضرورت نه دي یو سړی چې د سجدې طاقت نه لري ده ته سجده ممنوع ده ډاکټر ماهر طبیب ته دا ښه چې ته سجده نه شي لګولی د دې سړي دپاره ودرېدو ضرورت هم نشته پوهېږئ تاسو دا خو اشارې مونږ دی که نه نو چې دی څنګه په کېناستو سم راځي حق شان دي کېږي که په لټۍ سم راځي که په خپو غځولو باندې سم راځي که په اشاره باندې سم راځي که په ډډه وهلو سم راځي خو البته کم سے کم د ځمکې ته خو نږدې چې الله دې خپل د سجدې نه خو محرومه نه کړي تمام تاسو وګورئ اکثر به داسې شي دا بیا عرف جوړ شي سهولت دی پکې نو سهولت خو په دې نه کولو کې هم دی که لکه چې دا مونږ د سره نه کوي سهولت دی که نه دی مانځه کې به د سهولت دی هر څه چې مریض ته په دې کې سهولت دی مریض ته په دې کې سهولت نه په کرسۍ باندې چا ته سهولت نشته لکه سړي چې ښایسته ښکلې ډډه وهلې لټۍ په بله اړوي سهولت دی که نه دی لیکن مانځه کې هم د سهولت ورزیان دی
ثواب ورځي هغه د لپاره کوشش ته خبرو کې چې پس مکه باندې دا غي اډجسټمنټ شي پس مکه باندې کړه دا کې جوخت کې راستې شي جوخت کې کپلته کې کخپي غزل کې قبله طرف ته خپي غزل شي دا سنت دي ټوله کم سے کم چې دې له څخه ته کې مزمکه د وځي نږدې البته یو سره د شي چې هغه د لپاره بالکل پس مکه کې ناشته گنجائش نشته زمکه کې ناشته هغه لپاره جایز نه دي ډاکټران د مختلف قسم مرزونه د موږ تاسو نه لګي نو که داسې مسلې چې هغه بغیر د کرسي نه هغه په کې تکټه کېدې نشي هغه لپاره لازمي خبره ده کرسي باندې موږ جایز ده خو که سره دا په زمکه باندې ډوډۍ خوري شي آز کې ناشته شي کب شکل بولې شي نه امانځل به بره شي کرسي ته خېږي نو دا څه شي دا تاسو ته یو دا اوس یو ډیزاین جوړ شي دا اوس یو شو جوړ شي شو هر جمعه کلاس به څه جوړ شي دا راځي کرسي ورو کېږي نو کوشش دې خبرې کې چې خدای مکه الله ماته د بری اراده نه کړې چې زه د خپل سجدې له محروم کړم کته شته او ډېر مرزونه شفا الله په دې کې شته په دې سجده کې شته ډېر مرزونه شفا ده خپل رسمي کتاب کوته هغه کې دا خبره لیکلې ده چې کوم دا وګړه سجده نه ده وګړه سجده چې سره په سجده باندې ډېر پروت دی د سجده لري دا کس ډېرې بیماریاں الله پاک حقي کوم چې د سر سره متعلق لکه لیونتوب شو یا بیخوبي شو یا نزله شو دایمي نزله د دایمي نزلې لپاره سره د ورځ کې یو سجده 15 منټه د لاسو د واخله 15 منټه پورې سجده لګي د دایمي نزله به الله په ختم کړي ډېر بیماریان زکه چې دا تاسو ته پته ده چې اعتبار سره زړه پم ټینګ به دا زړه کمزوري شي وینه په پورته پم کول ګراني کړه په کته اسانه کړه نو د وینې سرکولیشن د سر ته ورغون ته دې ته نه کیږي چې کله دا زړه نه کته شي اثر کوي هغه د وینې په اسانه نه او سرکولیشن چې هغه خپل هغه کې خپل دنده خلی چې هغه فعال شي نو سیده کې خپل الله باندې برکتونه شي د دې بیمارانو نه پکې شفا شي دې د سجدې نه جلسه او د قومي نه قیام چې دا نه کی برابر نه کی دې کسان د دې خبرې کوشش وکړئ چې کله په سجدو منځ کې یا د رکوع مسله پاتې دا ټیم کې د منځ قیام ده منځ چې شه ده اقام الصلاه قائمول د منځ چې دا هر رکن دې باندې څه به بس کړي هر رکن په استقامت او په تسلسل سره وشي دیم کار د دوسرے چې کله الله پاک دوی له طاقت ورکړي د پزماکه کې د حکومت او دیم کار کوي وا اتو زکات او زکات ورکړي الله دې متاسو توفیق راکړي کوم کس په کوم علاقه کې شریعت موافق زکات تقسیمول شروع شي په هغه علاقه کې به غریب پاتې نشي لیکن څه شي الله پاک تعالی صالح روپے راکړي دي یو کم صالح تاسو را پاتې کیږي صالح ته الله پاک وړي او هغه مرته تاسو ته کړی دي چې دا یو ته نه راکړي دا الله پاک د صالح واړه واپس نشي اخسته شکر د پاره ته دا کار کو صالح یو پرې دا تعالی الله پاک صالح لا روپے راکړي ته یو لا پرې د فلا کور کړه الله دې ته وګورئ چې ماته څه پاتې کیږي خو دې ته وګورئ چې الله څو روپے تاوان نه زکات څه ده او دا د اخر زمانه یو نه خدای یعنی د قیامت یو علامه ده چې د زکات تاوان غني چې دومره تاوان نشو دومره پیسې رانو لګي دي دومره نه زکات ولګي حالانکه دې ته نه ګوري چې د نور تعالی چاره کوي نو دیم کار به دا وڅې اسلامي حکمرانانو چې هغه د زکات اهتمام کوي وامروا بالمعروف حکم بقیدنه کوي درم کار به دا خدای چې نه کوي به وته نه کوي تاسو ته وته نه کوي نه کوي الګا درس نه کوي کنه کوي لکه ورته تکلیف ته د پوهې مونږ جوړ شو شپې ان شاء الله اوس ما روان شي دې کې خیر لکه ورته تکلیف ته الحمدلله الله تاسو ته جزای خیر ورکړي لا قرباني ورکړه په لړ بشتو کې ان شاء الله دا به مو چې شي بدل به شي ثوابونه ولیکل دا سخته به تیروزي کنه شپې به وګدي شي لیکن ثواب څه شي قائم پاتې نو بل ملګرو له څه کو دعوت ورکو
وامروا بالمعروف حكم کی یوبل تادنے کی ونهوا عن المنکر منکی خلق د ګنانا خلق منکی منکول کی جنگ نه جوړی کا منکول کی جنگ نه جوړی اول باران باندې چلے کی اول الله طاقت رسول بلاس نه کښوي شو کشر دې نسې دې رور دې کشر هغه بلاس نه کا داسې کته چې ستا شاګردان دي بلاس باندې کا خبر ته بلاس نه فساد جوړیږي په ځای د خیر شر جوړیږي نو بیا ته په خپل نه وکړه چې رور دا کار نه دی دا مناسب نه دی او چې کله په خپل باندې دا غنه ته پته چې کومه پریشانی جوړیږي فساد جوړیږي په ځای د خیر د خبره شر لزي نو په دې کې دا اراده وکړه چې کله ما الله په واسطه راکړو نو زه به چل کوم دا به باندې کوم او د دې ګناه په ځل کې نفرت جوړ کړي ونهوا عن المنکر منکی خلق د ګنانا ولله عاقبۃ الامور الګ خلق وسوچ کی چې عجیب خبره کوم د دې خلکو په حکومت راشي چې اوس ډوډۍ نه مومي کور دې اوسېدو نشته خپل کور نه وتښتېدل خپل کله ترې خو د دې چې کلی کې څو تری دي نه د دې په حکومت راشي الله په کوم چې ټول په حالت یو شان نه د هر کار اخري انجام د چا په لاس کې دی الله په لاس کې دی ټول عمر په حالت د دوی داسې نه اجوا قصو شو کنه هغه صحابه چې هغه خپل کلی نه تلو وستې شو هغه په تمام دنیا باندې حکومت کوي چې حکمرانان دي طاقت الله باور کا حکومت ورکړي الذين كسان ان مكناهم في الارض